السلام عليك. چې بعضې وخت کې خیرات کړی نو عام خلک یو ځای کې روټۍ ته کښېنئ او خاص کسان بل ځای کې کښېنئ. دغه خیرات د سره الله ته نه دی قبول. چې غریب د دې غټې وریجې یا خشکه وریجې ایښې دي او دې خوا چې کم مالدار راځي هغه اخوا بوځي هغوی ته دې غوښې ږدي او هغوی ته دې پیرنیان ږدي او دې خیرات دا خیرات ما په خپله باندې لیدلی په دوه درېو ځایو کې مې لیدلی. یو ځای ته خو تلو بس ویل خامخا به راځي ختم دی چې لاړو په هغه حجره کې په خدای یقین وکړه چې موږ او ټولو ته یې غټې وریجې کېښودې او کوم چې دا خاص میلمانه هغوی ویې تاسو یې لا روټۍ مه خورئ هغوی یې سیټ ته کېنول. بیا مې ونې لیده چې څه به یې ورته ایښي خو چې موږ سره یې نه کېنول خو څه چل به وکړه چې به راتله اشاره به ورته کوو چې هلته صاحب ناست دی هغه سره به ملاقات وشو ملته او هغوی به په خپله ملته کېناسته دي خو به لاندې نه راتله. نو موږ ته خو پته نه وه که ما ته پته وه چې داسې حل به وي نو نه شم ورتلی بیا هغه ځای ته. نو هلته یې دقه چل وکړو چې کوم به دا غوړ غوړ راته د بجلي ګموني صاحب خبره هغه به بېل او موږ یې دقسې کېنولو او دا سپارې په موږ باندې ویلې خلکو ټول دې خوا ناستو بلا عالمان او طلبا راغلي هغوی مطلب دا دی چې ختم هم هغوی وکړو دعا هم هغوی وکړه او خوراک هم هغوی ته ادنا میلاو شو او هغه چې صرف چې څوک اسې راغلي وو سپارې مو نه ویله خوراک یې مو له اعلی ورکړه د داسې کس ثواب نه کېږي او نه و دا که د مخکې نه چا ته پته یې د سره وله اړو د تلل پکار نه دي او چې هلته لاړم شي او داسې حالات وګوري پکار ده چې روټۍ ونه خوري راپاسې دي پرېږده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بدترین ویلی دی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې بدترین دعوت او ولیمه هغه ده چې په هغې کې مالدار راوستې شي او د غریبانو حق ادا نه کړی شي.